أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. مخنی آیت کې الله تعالی د سود خبره بیان کړه چې لو فرمایي سودخور انسان به د قیامت پر ورځ داسې راپاسي لکه د لیوني په شانته د مجنون په شانته. ځکه دنیا کې مال لیونی کړو نو الله فرمایي په آخرت کې هم لیونی راپاسي. او دی چې دا خبره کوي چې بیع او تجارت او سود چې دی دا یو شی دی، نو الله فرمایي نه، بیع او تجارت هغه حلال دی او سود چې دی دا حرام دی. الله فرمایل پکار داري چې تاسو د دین ځان وساتئ، ځکه انجام ډېر لوی تباہی ده. الله دې د هر قسم حرام نه وساتي. او د الله وینا ده چې سود چې دی الله فرمایا به تباہ کیږي او صدقې چې دی هغه زیاتیږي. او زمونږ چې څنګه د الله په ذات ایمان دی، نو دارنګې د الله په وینا باندې زمونږ څه دی؟ ایمان دی. اوس الله فرمایي چې ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بشک هغه خلق چې ایمان یې وروړو وعملوا الصالحات او عمل یې وکړو نیک، واقام الصلاة او قائمی کا منځ. الله فرمایي د منځ پابندي وکړه. اقامت او پابندي څه ته وایي؟ چې 5 وخته منځ د څه سره کول دي؟ د جمع سره کول. دې ته اقامت وایي، دې ته پابندي وایي. واتو زکات او ورکه زکات. ورکه څه؟ زکات. اکثر ځایونو کې الله تعالی د مونږ او د زکات یو ځای ذکر کوي، ځکه مونږ سره چې د انسان ظاهري او روحاني پاکوالی راځي، او د زکات سره د مال پاکوالی راځي. څه پاکوالی راځي؟ د مال پاکوالی راځي. لهم اجرهم عند ربهم، داغي د پاره دی داغی اجر عند ربهم، د خپل رب سره. الله فرمایي زما حکم یې ومنو نو د دې دا یو خبر نه ضایع کیږي، د دې دا یو عمل نه ضایع کیږي، بلکې دا الله سره قلم بند کیږي. چې کله سترګې پټېږي د دنیا نه روانې تا ته پته ولګي. ولا خوف علیهم، او نشته دی سیرا پاغي باندې ولا هم يحزنون، او نه باغي غم جن شي، او نه باغي څه شي؟ غم جن شي. بیا صلی الله تعالی دوباره هماغه د سود خبره بیانې. یا ایها الذین آمنوا، اے د ایمان خاوندانو، اتقوا الله، او یریږئ د الله نه. او یریږئ د چا نه؟ د الله. او سچلو کې وذروا ما بقي من الربا،
او پرېږدې څه چې باقي دي من الربا د سودنا. الله فرمایي د سود معاملات څه کې هغې نه لاس واخلې چې د الله نه یریږې نو خپل معاملات څه کې صحیح کې. ځکه یو خوا عبادات یو بل خوا معاملات دي او معاملات چې کله خبر خراب شي نو هغه عبادات هم ورسره شي. ځکه چې کله خېټه کې حرام پراتی نو الله تعالی د انسان دعا نه قبلې عبادت یې نه قبلې. نبی علیہ السلام فرمایي یو سړی سرتور سر الله ته ولاړ دی او لاسونه اوچت کړي یا الله په ما باندې رحم وکړي یا الله په ما رحم وکړي خو په خېټه کې چې حرام پراتی دي وی الله تعالی قبلول خو لالویه خبره ده وی الله تعالی داسې انسان ته ګوري نه داسې انسان ته الله ګوري نه. ځکه الله فرمایي زمانه چې څوک یریږي نو هغې په خپل ځان باندې سوچ کوي خپل معاملات په صحیح کوي. جناب عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه یو ځل په یو صحرا کې سخته ګرمي ده د روټۍ ټایم چې کېناستو چې ویې کتل اوس یو کس چې دی هغه ګډې سرۍ عبدالله ابن عمر ورته وفرمایل دې خوا راشه ورته ویې راځه ما سره روټۍ ته کښېنه ما سره څه ته کښېنه روټۍ ته کښېنه. هغه ورته وایي جی زما روژه ده زما څه ده زما روژه ده. عبدالله ابن عمر په زړه کې سوچ وکړه چې د روژې میاشت نه ده او دې سخته ګرمۍ کې دې نفلي روژې نیسي څه نیسي نفلي روژې دې نیسي. نو انسان چې معلومیږي د معاملات نه معلومیږي. ستا په مخ کې به هغه 100 رکاته نفل خو وکړي 1000 رکاته خو به وکړي خو 100 رکوع ته به ټینګي نه. نو ورته عبدالله ابن عمر ورته وفرمایل داسې چل وکړه چې په دې ګوډو کې یوه ګډه ماله راکړه نو زه به یې لاله کړم څه غوښه به زه والم او څه به ته والې په ما باندې خرڅه کړه. نو هغه ورته وایي چې یاره ما خو د مالک نه تپوس نه دی کړی زه په تا باندې دا ګډه څنګه خرڅه کړم. عبدالله بن عمر ورته وفرمایل دا په زرګونو ګډې نو که دې کې یو ګډه ته په ما باندې خرڅه کړه نو ستا مالک به زه شمېري خو نه چې تېره ماښام یې بوځو نو هغه به یې شمېري د یوې ګډې پکې څه پته لګي. نو هغه چې ورته کومه خبره کوي هغه ورته د الله داسې اوچت کړه دا ګوتې ورته داسې اوچته کړه ورته وی د ځمکې مالک خو خبر نه دی خو د اسمان مالک خو خبر دی که اسمان مالک څه دی هغه خو که زه خرڅم کړمه که زه هر څه وکړمه نو په دې کې د یوې ګټې اړو څه پته نه لګي خو یو عدالت خو شته که نه. نو دې ته وایي تقوا دې ته وایي د الله نه یره چې کله انسان حرامو ته باندې حرامو نه صبر شي حرامو نه منع شوي نو ته په ځان باندې پوه شي چې زما ایمان اوس د الله کرم دی را باندې او دا خپل کرم مه ګڼه خپل قابلیت مه ګڼه چې د ګناه نه بچ شي نه دا د الله فضل په ځان باندې ګوره. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله اے د ایمان خاوندانو ویریږئ د الله نه وذروا ما بقي من الربا او پرېږدئ څه چې باقي پاتې دي د سود نه. چې کله د سود حرمت راغی نبی علیہ السلام تره د جناب عباس رضی الله تعالی عنہ هغې به دا معاملات ډېر زیات کول او دا معاملات اسم په عربو کې چې د دې ډېر سخت رواج و دا سود ده د هغې ته یو سم اسانه طریقه ښکارېده. نبی علیہ السلام فرمایي لومبې چې دی زه د خپل تره هغه سود چې دی هغه څه کوم هغه معاف کوم او هغه ختموم زه د هغې د خاتمې څه کوم اعلان کوم. او صحابه کرامو خو داسې ایمان نه و هغې خو چې د الله حکم به راغی نو فوراً به یې پې څه کولو کله چې د شرابو د حرمت اعلان وشي یو صحابي په لاره باندې روان دی او اعلان کوي اے مسلمانانو خبر شئ د نن نه پس شراب څه دي حرام دي
صحابه کرام چې دی په وجرو کې په بیټکونو کې ناستي شراب ورته مخې ته پراته دي په لارو کې ورسره شراب په لاس کې دي خو چې کله دا خبره واورېده نو دا نه کوي چې ورګه تپوس به وکړو چې حرام شوي دی او که نه دي حرام شوي نه خو چې څنګه خبره واورېده نو هغه لوښي څه دي د شراب هغه لوښي ځمکې له راوغورځول بس خبره ختمه ځکه الله فرمایي وذروا ما بقي من الربا او پرېږدئ څه چې باقي پاتې دي د سود نه ان کنتم مؤمنین که چېرې یې تاسو مؤمنان که چېرې تاسو څه یې مؤمنان یې د ایمان دعوه کوئ نو الله فرمایي دې خبرو نه ځان څه کوې آینده د دې خبرو نه ځان وساتئ ځکه ظاهري طور باندې ته به وایې چې زما مال زیاتېږي خو آخر کې به ته څه کېږي ته به هم تباه کېږي او مال به دې هم څه کېږي تباه کېږي ډېر غلط انجام دی چې الله وی غلط دی نو غلط دی بسم الله الرحمن الرحیم ان الذين آمنوا بشکا کوم خلکو چې ایمان وروړو وعمل الصالحات او عمل کړو نیک واقاموا الصلاة او قائم کړو مونږ واتو الزکات او ورک زکات لهم اجرهم عند ربهم دا غي د پاره اجر دی عند ربهم د خپل رب سره ولا خوف عليهم او نشته دی سیر پاغي باندې ولا هم يحزنون او نه باغي غم جنشي الله فرمای زی راضی کړم دې سکړم زی راضی کوم ته په دې لږ ژوند کې الله خوشاله ک الله ول ډېر خوشاله ځکه ډېر ګرانې مرحله را روانې دي ګرانې څه دي ډېرې ګرانې خبرې درته مخې ته پرتې دي د ځنکدن سختي درته پرته ده د خبر تیاره درته پرته ده د محشر میدان درته پروت دی پولیس سرات درته پروت دی په دې مرحلو به ورځې یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو اتقوا الله ویریږئ د الله نه ویریږئ د الله نه د ټولو نه زیات حکم چې الله تعالی تاسو په دویمه صفحه باندې خامخا په دویمه درېیمه صفحه الله تعالی تقوا ذکر کوي چې د الله نه ویریږئ ولې چې الله نه یره راله نو نیکي به اسانه شي او بدي به څه شي ګران شي تو بیا وی چې زما یو رب کې هیڅوک هم نشته خو زما رب ما دلته ویني زما رب ما څه کوي ما ویني که انسان نشته خو رحمان شته وذروا ما بقي من الربا او پرېږدئ څه چې باقي پاتې دي د سود نه الله فرمایي هغه سود نه څه کوي بس هغه پرېږدئ ان کنتم مؤمنین که چېرې تاسو مؤمنان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب یا الله زموږ راضي شي انساني تقصيرات مو معاف کړي یا الله د هر قسم حرامونه مو ساتي د انسان د محتاجۍ نه مو ساتي حلال دولت هم نصیب وګرځي څومره اهل ایمان وروڼه اخویان میانې موږ سره په دې درس کې شریک وي یا الله زموږ د ټولو محافظ شي بیماران یې نیکو اعمالو لپاره شفا ورکړي موږ هم د روحاني جسماني امراضو نه بچ او محفوظ وساتي
او یا الله څومره اهل ایمان چې په سفر آخرت ته درغلي ټول وبخې د ټولو درجات عالیه نصیب وګرځې زموږ د ژوند خاتمه الله تعالی په ایمان باندې نصیب کړي جانتم ذوق چې له وبخې الله ولا بخر قرب جوار کې سي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك وبفضلك وبكرمك يا أرحم الراحمين.